په 400 شابړه کې د وجلې شوي 4 کلنې ماشومې په وجنه کې ککړ پلار پولیسو عدالت ته وړاندې کړی دی او عدالت ته خپل جرم منلی دی. تورنتن د وجلې شوي ماشومې پلار دی او عدالت ته ویلي چې هغه خپل لور وجلې ده او دا خبره بغیر د پرشر نه مني. د سروستو چې عدالت د ملزم د جیل د لیږلو حکم ورکړی دی. بل خوا د ماجوکي او د شابړې ولس ملزم ته د ډاګیزې سزا ورکولو غوښتنه کړې ده او په دغه لړ کې یو احتجاجي مظاهره هم د 400 په چوک کې د ناظم یوسف په مشرۍ کې کړې ده. خو د پاکستان پاین کې په ډاګیزو سزاګانو بندیز لګولې شوی او دغه د بشري حقوقو په ضد عمل بلل شوی دی. د مظاهرې په مخال مظاهرچیان وویل چې باید عدالت د ملزم د مستقبل زر پریکړه وکړي او هغه د تیزندې شي. زما د جانو ته دا غواست دی قسم په رب چې زمونږ نستوی مروز ده چې نه زما خو زما نه خوب شته نه مې آرام شته نه مې سکون شته. دا جهاد دی دا به زه کوم او انشاءالله ما سره دا پوره قوم ولاړ دی. دوی به زمونږ دا مرسته کوي. فرار کول په جیل کې دا ناجایزه ده. نو انشاءالله ته د پرېسکټ مخې ته به ځو هلته به موږ تر هغې پورې ناست شو چې موږ له د عدلیې نه څېړه څه رپورټ دي په پانسه ته دي ورکول انشاءالله. پولیس به سره ډېره مرسته کړې ده. هغه لوی دردولې دي ظالم او دې به اوس موږ د حکومت ډالې ته نه کښېنو انشاءالله. هر یو کې قاتل کو اوسه پورې ډېر تعاون د میډیا او د الکترونیک میډیا او د پولیس موږ سره ښه بھرپور تعاون و. اوس عدلیې نه موږ دا خواست کوو چې دا ظالم دې پرې نه ښودلی شي او ده ځان له په خپله سزا سزا خوښه کړې ده چې کلیار دې په چوک کې پانسي. په کال 1994 کې د پاکستان سپریم کورټ په خپل یو فیصله کې ویلي وو چې هیڅ یو بدترین مجرم ته بډاګیزې سزاګانې نه ورکول کېږي ولې چې د آئین د 14 شک په ضد ګام دی او د بشري حقوقو سرغړونه ده. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400.